د پښتنو متل دی چې کګه خپل په سوک سميږي تاسو کو دومره سړي تاسو سویل نشه نو دا خلا یو عمل خان تاسو سره خبره کیله نور شروع کړي نه دا کده دی مونږ پس ډیر مو د غپل او ډیر هدا پورې لاړ عمل خان لا وته اسم نه دی ویلي او چې بل سپی غاپی در پسې نو تب سپی ته مينت نه کې چیرې مانه کلار شه تبو پس یا غټ کانه رالی او یا بیا مالک پس زی ته پوس پې کې او زما د علاقې مشرانو همزولو کشرانو السلام علیکم عزتمندو همیشه قومونه په تاریخ کې په قربانو باندې مخکزي او ټول عمر څنګه چې ذکر د کربلا وشو نو د ظالم او د مظلوم منس کې یو مقابله روانه همیشه ظالم کامیاب شي مظلوم قرباني ورکی خدا یاد وساته چې چرم په تاریخ کې د ظالم نوم څوک ناخلی او همیشه مظلوم یادېږي کتا سو ګوره نن چې هر کال راځي په محرم کې نو د کربلا د شهیدانو د امام حسین علیه السلام او داغه د خاندان او داغه د مرګرو دا به تر سوچ د دنیا بادای نو خلق پاغه باندې آفرین وای ورپسې جاړي او داغه شان کې د بابړې په 12 اگست 1948 کې کم د خان قیوم په وخت کې چې د 50 ممبرانو اسمبلی وا 37 پکې د خدای خدمتگار تحریک د باچا خان بابا ممبران ودیر شو او 14 کسان چې کم دي دا د مسلم لیگ یا د نورو کسانو د 50 کسانو اسمبلی کې په اوج زور باندې د هغه وخت اسټابلیشمنت د هغه وخت چې کم طاقتور وتونو نو د باچا خان بابا حکومت ډاکټر خان صاحب حکومت پلټو کړو او خان قیوم په زور باندې راوستو په اقلیت په اکثریت باندې مسلط کړو نو په دغه تحریک کې چې څنګه دی وې چې باچا خان بابا ولی خان بابا دواړه جیل ته لاړ او پښتنو د دې په خلاف احتجاج کول په بابړه کې چیر مونږ راجم کیو څنګه چې نن مونږ دلته غونډه پورم نه داسې او پورم نه غونډه وا اغي سره دا زموږ سالاران نه ولاړ دي سر نه چاکوي نه ټوپک وي صرف دا سره ور دی او د دې خپل تنظیم دغه شانته باغې کې دا سالاران مو زموږ دغه خدا غزه چې کم د پارټي او د ادارانو زکه چې هغه وخت کې ان پی نو خدای خدمتگار پارټي وا داغي خپل یو داغي څنګه چې زموږ صدران او داس او هغه به کرنیل جرنیل دغه شان داغي او ترتیب په مطابق هغه کېدل نو پاغي باندې ډیر به درد سره چې څنګه دی وي چې تاسو ته محکمه چې بمباری وشو دا فایرینګ په وکړو مخامخ او هغه کې شپږ سو نه زیات هغه کې شهیدان شو خو زه مختصر خبره دا کوم چې نن د خان قیوم نوم نشتا خان قیوم سو کم نه پیژني او چې ترسو دا پښتونخوا او دا دنیا باندې نو دا بابړې شهیدان په ټول عمر یاد لیکيږي نو همیشه چې دی چې د حق بلا رسو کی اب تاریخ کې یاد وي او چې کم ظالم وي هغه باطل کیږي او په مټاويږي نن د خان قیوم نوم سوک اخلي نه دغه وخت د خلکو نومونه سوک اخلي ناغه په دې دنیا شته او نه به سوک یاد کی او دې سره هغه شهیدان هغه تر قیامت پورې جمدیم دي او شهادت په مرتبوم دي او تر سو پورې چې دا دنیا بعد او دا پارټي وین ان شاء الله تعالی هر کال به څنګه چې مخکې دغه په یاد کې پروګرامونه کیږي دغه شانتي بکی نو دا مې ډېره خبرو شو چې مرګرو په یو مې بابړ باندې تفصیلی خبر وکړه مشران ټول ته پته ټول مشران چې کم ناس دلته سپیډګری ټول د دینه خبرو خو کم زمون کشران وړه ماشومان کشران چې کم د کم ایج د ډیر شونه لاندې چې هغه نن سبا په سوشل میډیا باندې صرف یا خو هغه د عمران خان بکواس ګوري او یا د نور خبري ګوري د خپل اکابرونو نه د خپل پښتنو د تلانو نه د خپل پښتنو د مشرانو نه خبر نه دي نو کنن مونږ ته لګړې را یادې مشران ته سو منټه ملو شو او دی اورې د کې دي زمون خبرو باندې دي ته اثر وشي او دی هم په دې سوشل میډیا په دې فیسبوک باندې یا په دې ګوګل باندې سرچ کی او د بابړې د شهیدان پکې را سرچ کی ځکه ټول اور هر چا سره موبایل پکې لګي نو ګوري نو ډیر په تفصیل بدی د پتو لګي چې را د بابړې واقعي څنګه وا دغه شان د ټکر د واقعي ذکر کیږي هم د پښتنو پاغي قتلعام ش ټکر تاسو ګوره په ګوګل باندې سرچ کړئ د دې ځای نوجوانانو ته وایم نو دا تاسو پوره تفصیل راشي کدا شان تاسو د بنو
شهیدانو باره کې وکړه د کیسه خانې په شهیدانو سرچ کړه نو دا به تاسو ته ډېر اسانه شي بجای دی چې تاسو د یو بل نه تپوس کوئ نن سبا خو دې همدې کې استاد هم موجود دی که په ښه طریقه باندې دا استعمال شي نو دی کې درنه یو استاد هم موجود دی په دې موبایل کې نو عزتمندو څنګه چې په آخر کې امجد خان هم خبره وکړه چې په 24 تاریخ 25 ستمبر باندې بیا الیکشن کېدونکي دي چې کوم سیټونه د پی ټی آی خالی شوي پای کې زموږ د 400 سیټ هم دی یعنې 24 او په 15 ستمبر الیکشن دی سبب عمل خان داغه داخله کوي ان شاء الله نو زموږ د دعاوی ټولو مرګور ځکه زموږ د دعاوی دولتپور یونین کونسل چې کوم دی داغه د سوکړم باډیر نه والا تر جمټو پورې هغه کلی په دې حلقه کې راځي خرکه نه کې نه دی خو نه راځي دا بیا دی بل حلقه کې کوم د تنګي او شپ قدر قومي حلقه د خدا سوکړم باډیر نه مخ کې تر د دولتپور سردریاب پورې دا ټول کلی د دعاوی دولتپور یونین کونسل دا په دې کې موجود دي نو زموږ ټول د غلطال ترشتیم دي تعلقونم دي زمونږه ټول یارې دوستې د سکول کالج مرګري د ډلې پری مرګري ټول دای نو زدا درخواست دلته چې څومره ذمہوار خلک ناست یې په ډېر غټ تعداد کې زه خو طاهر اخونزاده صاحب ته په دې باندې مبارکباد هم پیش کوم چې دومره ښه پروګرام یې وکړو په غټ تعداد کې د دې کلي علاقې مرګري راوغوستل د دې نه دا فایده علم دی هغه نه چې د عمل خان زمونږ د پښتنو مشر دی د عوامي نیشنل پارټۍ د صوبې صدر دی د ولی باغ وارث دی د نوجوانانو سرلخکر دی او دی وخت هغه په یوازې سر باندې چې کم میشن شروع کړی د پښتنو د پاره هغه چې کمی خبرې کوي په ډیرو خلکو هغه خبرې بدې لګي خو که تاسو د هغې خبرو ته دننه سوچ وکړئ نو تاسو به بیا په هغې باندې ورسئ چې او یاره ولې د پښتنو متل دی چې کږه خوله په سوک سمیږي او چې بل سپی غاپي در پسې نو ته به سپي ته مینت نه کوې چې یاره ما نه کلار شه ته به پسې یا غټ کاڼې رالی او یا بیا هغه مالک پسې ځې تپوس پې کې دی مونږ پسې ډېر موده وغپل او ډېر هده پورې لاړه عمل خان لا ورته اسم نه دی ویلی داسې خبرې شته که هغه شروع کړي نو کیدای شي بیا به دي په دې خپل سوشل میډیا باندې خبره کوله او بلکې اوس هغې ویم یو بل ته چې یاره مونږ چې کله د حکومت نه تللو مونږ خو نیشنلیانو ته څه نه دي ویلې په مردان کې مو پسې څه نه دي ویلې په فلانکي ځای کې هم څه نه دي ویلې نو مونږ ورته چې اوس تاسو ویلې نه شئ تاسو کې په خپله دومره سوري دي چې هغه د غلبیل مثال دی چې غلبیل راپاسي او هغه تاسو کې دومره سوري دي تاسو اوس ویلې نه شئ نو دا خو لا یو عمل خان تاسو سره خبره کوي لا نور شروع کړې نه ده که دا ځای په ځای شروع شوه نو بیا به دې جواب ونه کړی شي په سیاست کې مونږ د روادارۍ په سیاست کې مونږ د شرافت قایل یو مونږ د بابا پیروکار یو د عدم تشدد او د امن خلک یو او که نیشنلیان یا پښتانه د امن تشدد نه وي نو چې په بابړه کې 600 شهیدان کېدل نو یو خو پکې پولیس والم په کارو چې مړ وي که نه یو خو پکې په کارو چې دومره خلک راغلي وو خدای مکه یو ځای کې جنګ یو طرف ته 600 مړي نو بل طرف ته هم 88 مړه شي که په لاس هم ورسره جنګونه وکړي نو هغې سره ټوپک یو دي تش لاس هم که جنګ یې ورسره کولې نو لس شل خو بیا په دې په لاسونو هم ورسره رانیولې وي حلال کړی به وي یا به مړه کړی وي په دې دومره کسانو خو پښتانه او د نیشنلیان زه د بابا پیروکار د عدم تشدد دغه دي نو موږ دې ته دا وایو چې تاسو اول خپلې خولې سنبالي کې په سیاسي عمل باندې ان شاء الله تعالی میدان ته روتي الیکشن دی او په یو صحیح طریقه باندې ان شاء الله تعالی الیکشن وشي او دا به تاسو دا الیکشن ځکه ضروری دی چې دا الیکشن د راتلونکي انتخاباتو لپاره یو نښه ده یو ټیسټ یو ټرایل دی که دلته پښتانه متحد شو او مونږ دا 400 سیټ او د پیښور سیټ چې کوم غلام بلور صاحب په ولاړ دا مونږ په خپل لیډ باندې وګټل نو تاسو دا یقین ساتئ چې په راتلونکي وختونو کې به ان شاء الله تعالی بیا د اسرائیل جنډي حکومت راځي او دلته بس تاسو هغه کارونه چې کوم خدمتونه پاتې ان شاء الله تعالی هغه به پوره کیږي او د عمل مخ کیږي عزتمندو زه خبر را مختصر کوم تاسو ټول شکریا ادا کوم د پروګرام د منتظمینو شکریا ادا کوم او دا یو درخواست کوم چې خپل منځ کې اتفاق او اتحاد پکار دی چې اتفاق موږ ذاتی مفادات وړخت کو او د پښتنو د وسیع تر مفاد د پاره خپل منځ کې اتفاق پیدا کو دا پارټي مضبوطه کو زه د پارټي مرګري چې کم ذمہواران ناستي چې یاره موږ د شخصیت پرستینه وتل پکار دی زکه په غلطه لار روانم بالکل مرګري ما پریدي خو که زه د پارټي په لاین ټیک روانم که زه هر څه که زه تورم که زه سپینم که زه هر دغه په کار چې ما سره مرګري ودرېږي زما دا ذاتي دا یو دغه مرګرو ته چیرې تاسو د شخصیت پرستۍ نه روزه
د دې نه روزه صرف د پارټي هغه ته وره یو غریب کارکون دی خو چې د پارټي د پاره کار کوي هغه سره تاسو په لار لاړ شي او دا چې زموږ د پارټي په مخ کې لاړ شي ځکه چې نور موږ د خپل منځ کې د ګروپینګ او په خپل منځ کې د دیو بل د خپور خپلو د دې موږ متعامل کېدی نشو د ورسته بیا موږ په شا باندې زو نو دا پکې هم یو اخره دی زموږ چې کارکونان ټول ناس وینم را وینم ټول په مخامخ هم ناس هغه ماچ دینم یو موقع نه فایده والو دا خبرو کو الله پاک د تاسو ډیر ډیره مهرباني خوشاله اوسه